हर सोच खुद पर यकीन हो, कल आए जो आज से भी हंसी हो। अभी और आगे अभी फासला है, जो मिलके चले तो बना काफिला है। जो मुश्किल से मिलके गुजारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को, लहू दे के अपना सवारे वतन को। SWATnews.com ګرانو مینوالو زه یم ستاسو کوربه وقار احمد سواتي. دا ټایم چې د چارباغ کې موجود یم او نن چې د سوات بورډ د طرف نه چې دی هغه د میټریک نتایج اعلان شوی دی. د هغې د راسه چې دی په هغې نتایج کې چې دی اولنی پوزیشن چې اخیستی دی هغه د نالج سټي سکول چارباغ چې دی هغو یو طالب علم دی اعظم یوسف تی نوم دی هغو اخیستی دی. هغه طالب علم چې دی 1080 نمبر یې اخیستی دي په 1100 کې. طالب علم را سره چې دی هغه موجود دی دا ټایم د دونه په پوښتنې کو چې دو څومره خوشحاله دي. اعظم یوسف د ټول نه اول خو درته د سوات نیوز د طرف نه چې دی مبارکباد درکوم. شکریہ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې زه الله تعالی شکریہ ادا کوم چې موږ ته دا فرست پوزیشن راکړو. د دې زموږ د پوزیشن دا ټول کریډټ اول زموږ مور ته، بیا زموږ استادانو ته او زموږ پرنسپل صواب خان صاحب ته ځي چې هغو زموږ سره شپه ورځ محنت کړي او د هغو د محنت په وجه نن موږ فرست پوزیشن واخیستو سوات بورډ کې. اعظم یوسف دا راته ووایه چې د فیوچر یو څه ګولز دي، څه ایمز دي، څه ټارګټ به اچیو کوئ؟ I want to become a loyal citizen of the country who have the determination for doing the struggle for the welfare and the betterment of the country, who serves the nation, who serves the humanity, who serves the mankind, and who serves the all country. ته راته ووایه چې کوم محنت چې تاسو کړی دی، څومره محنت تاسو په دې 9 10 کې بیا بحث چې دی هغه تاسو کې لکه څونه محنت چې دی تاسو زموږ سره ټوله محنت څه سیلف سټډي وه، څه زموږ د استادانو زموږ سره ډېر محنت کړلی او څه زموږ سره زموږ مور محنت کړلی. هغه چونکې په خپله ټیچره ده هغو به راته وایي، څه به راته استادان وایي، نو دې په وجه مونږ دا پوزیشن اخیستی دی. او څه ګولز وایي چې مستقبل کې زموږ پلانینګ دا دی چې زه یو داسې شهري جوړ شم چې زما نه خلکو ته پیدا قوم ته پیدا ملک به موږ د ترقۍ په طرف بوځو او داسې نه چې بیا بشیر بدر په شان په موږ باندې خلک سوالات کوي چې هغه په یو شعر کې وایي چې گرو پہ نام ہوتے ناموں کے ساتھ عہدے دے، گرو پہ نام ہوتے ناموں کے ساتھ عہدے دے، بہت تلاش کیا مگر کوئی انسان نه ملا. هغه وایي چې لکه په دې کې ملک دا افسران او د دران او دا شتي خو لکه انسانیت نشتی په دې خلکو کې. نو داسې موږ داسې جنریشن پکار دی، داسې نسل پکار دی چې هغو کې انسانیت وي، هغه اخلاقونه ښه برابري او زم چې لکه د قوم خدمت کولی. کوم نور سټوډنټان چې دي کوم را روان چې دی هغه سټوډنټانو ته به تاسو څه پیغام وکړئ؟ هغو ته زه دا پیغام ورکوم چې خپل وخت یې نه ضایع کوي او ځان د مخکې نه پلانینګ کوي چې مونږ به مخکې څه کوو. مخکې لکه حالات اوس داسې دي چې اوس به په دې کې موږ څه کول پکار دي. ځان پلانینګ دې کوي، وخت پابندي دې کوي او یو د خپل کرکټر د بیټر نه بیسټ کړي. ډېره مننه. دا و اعظم یوسف چې هغه فرست پوزیشن اخیستی دی، ډېر زیات خوشحاله دی. په دې خوشحالۍ په موقع هو د دوه خبرې چې دی تاسو اورېدې. دا ټایم چې دی د نالج سټي سکول پرنسپل صاحب چې دی صواب خان صاحب هغه راسره موجود دی. صواب خان صاحب چې دی هغه یو بهترین استاد دی. د دې سره سره چې دی د هغه نه به تپوس کوو چې څومره خوشحاله دي. سر د ټول نه اول خو تاسو ته د سوات نیوز د پوره ټیم د طرف نه چې دی مبارکباد در کوم او په دې خوشحالۍ په دې حوالې باندې څه وایې؟ ډېره مننه. زه د SWATnews.com ډېر زیات مشکور یم چې هغوی رالو او زموږ د ماشوم ته یې کوریج ورکړو. د دې نه وروسته زه د الله تعالی ډېر زیات شکرګزار یم چې موږ دا اعزاز راکړو او په دې کې د ټولو نه زیات کریډټ چې دی هغه زموږ کوم ټیچرز چې دي، زموږ ایډمنسټریشن چې دی دا زما خواته ناست دی ظفر صاحب د دې سکول پرنسپل دی، دا رحیم الله صاحب زموږ وایس پرنسپل دی، دا زموږ ملګری ناست دی ستار صاحب، دا زموږ پی ایچ ډي ملګری دی اردو والا، داسې شاته زموږ ایډمنسټریشن والا ناست دي. نور زموږ څونه خویندې وروڼه دي
چې هغوی محنت زموږ سره کړی دی ماشومانو سره. د دې نه علاوه د دې لوکیلټي د خویندو ورونو د مشرانو ډېر زیات مشکور یم چې د هغوی د دعاګانو په وجه باندې مطلب دا پوزیشن خدای پاک موږ له راکو. او دا پوزیشن چې دی دا یوازې زموږ د سکول پوزیشن نه دی، دا د دې ټولې علاقې پوزیشن دی، دا د دې ټول سوات پوزیشن دی، دا د دې ټولې سګوی پوزیشن دی. او زموږ دعا ده، زموږ میسج دا دی، زموږ پیغام دا دی چې هر ماشوم له پکار دی چې هغه ډېر زیات محنت وکړي او ډېر زیات مطلب دا دی تګ و دو وکړي، ځکه چې دا خاوره څومره مخکې ځي نو په دې به زموږ ټول قوم ښه کېږي. زما د ټول دغه چې دی څومره لوکیلټي ده، څومره زموږ خپل خلک دی، د هغو دعاګانې که مونږ یاد کړو، زه له ټولو زیاته شکریا ادا کوم، د ټولو شکریا ادا کوم. ډېره مننه. د سواد نیوز ډاټ کام ګرانو مینوالو، هغه ټاپر چې دی هغه زموږ سره موجود دی، د سکول پرنسپل صاحب چې دی هغه هم زموږ سره موجود دی، اوورال سټاف چې دی دلته ناست دی، ډېر د خوشحالۍ مقام دی، بلکې د ټول سواد دپاره چې دی دا ډېر یو د اعزاز خبره ده چې داسې سټوډنټان چې دی هغه کامیاب شو. د میټریک کم اگزام چې د کرونا وایرس له وجې هغه کینسل شوی هم خو بیا هم سټوډنټان چې دی هغه خپل محنت جاري ساتي. او همداسې پکار هو دا ده چې دغه سټوډنټان چې دی زموږ د مستقبل د یو غټه سرمایه ده، د پاکستان یو غټه سرمایه ده. د بل پروګرام پورې خپل کوربه وقار احمد سواتی له اجازت ورکوي. د الله په امان.